تاسې صرف دغه احسان ته وګورئ. دا موږ تاسې نن الله پیژنو، قیامت پیژنو، جنت پیژنو، دوزخ پیژنو، ملایکې پیژنو، انبیا پیژنو، کتابونه پیژنو، تقدیر د خیر و د شر پیژنو. دا ټول چا راته ښوولی ده؟ دا ایمان رسول الله راته ښوولی ده. دا په دنیا کې نن سوا 52 هېوادونه چې الله ته سجدې کوي، چې اسلامي ملکونه دي، که ښځې دي که نر دي، که واړه دي که زاړه دي، تلاوتونه کوي، ذکرونه کوي، سجدې کوي، عبادات کوي. دا خیر چا ور رسولی ده؟ دا رسول الله رسولی ده. څومره عظیم احسان یې ده په دا امت باندې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقو په باب باندې الله تعالی د ده په حق کې وایي انک لعلی خلق عظیم. ته په اخلاقو عظیمه وایه. په موږ تاسو کې چې یو شیخ صاحب د یوه طالب صفت وښیي چې د ده ښه اخلاق دي، موږ ټول احتیاط له هغه طالب سره کوو. موږ وایو چې دا طالب ډېر نیک سړی دی، ولې شیخ صاحب یې صفت وکړئ، پلاني مولوي صاحب یې صفت وکړئ. د ده صفت الله کړی دی په قرآن عظیم شان کې انک لعلی خلق عظیم. ته په لویو اخلاقو یې، په اخلاقو عظیمه وایه. د خپل مبارک وایي ادبني ربي په احسن تعدیبي. الله ما ته ادب راښوولی ده، ما ته یې اخلاق راښوولي دي. زما اخلاق او ادب یا الله تعالی نیک کړی ده. د خپل وایي بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق. زه د دې دپاره رالیږل سوی یم چې هغه کریم او عزتمند اخلاق هغه په دنیا کې تام کړم. ثمامه ابن اسال دا د یمن د بنو حنیفه قبیلې مشر ده. یو وخت کې صحابه کرام ووتو بهر ته د ګشت په لحاظ ګرځېدو. دغه ثمامه ابن اسال مشرک و کافر و. دا یې ونیوی رایوستی مدینې منورې ته. په مدینه منوره کې د خرما په ونه پورې وتاړی. دی نه پېژندوی چې دا یو مشر ده. پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله مسجد نبوي ته راځي او د ده سترګې مبارکې په لګېږي چې ویلی دی چې دا ثمامه ابن اسال د بنو حنیفه قبیلې مشر د یمن ده، دا اوس په ونه پورې تړلی ده. صحابه ورته ویل دا پېژنئ؟ دوی وایي نه. ورته ویې ویل چې دا خو د بنو حنیفه قبیلې مشر د یمن سردار ده. بیا نو راغی ورته ویې ویل چې ورڅې مړۍ ورته تیاره کړئ. اول یې مړۍ ورته تیاره کړه، ورته کېښوه. دا ګورې اخلاق کریمه دي. چې کله یې وخوړه د هغه نه بعد بیا ثمامه ته وویل چې څه کول له تا سره پکار دی. دغه ثمامه مخکې په صحابو باندې یوه حمله هم کړې وه. پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک ورته وویل چې له تا سره څه کول پکار دی، موږ څه در سره وکړو، ایمان راوړې که نه؟ ثمامه ابن اسال ورته وایي چې دا درو خبرې ورته کوي چې که چیرې داسې چې ته ما وزنې قتل کوې مې، نو ته به داسې سړی قتل کړې چې خاوند د دمو ده. دا معنا چې زما انتقام به م څوک واخلي، یا دا معنا چې زه لایق ته دې یم چې وینې مې توسي، ولې ستا صحابه مې قتل کړي دي. او که داسې وي چې پیسې غواړې چې څومره پیسې ته غواړې، زه زما قوم ورته تیار ده تا ته به پیسې درکړي. او که داسې وي چې ما خوسی کوې، نو ټول عمر به دې شکرګزار یم، خو ایمان نه راوړم. پیغمبر علیه السلام ځینې لاړی کور ته. سبا بیا ورته راغی، دا یوه شپه یې تېره کړه، سبا یې بیا دا بیان ورته وکوی. ثمامه ابن اسال بیا دا 3 خبرې ورته وکولې. درېیمه ورځ بیا ورته راغی، ثمامه ابن اسال بیا دا 3 خبرې ورته وکولې. پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وویل چې خلاص یې کړي. صحابه کرامو خلاص کړئ مفت. ثمامه ابن اسال چې کله له مدینې منورې تېر سئ، نو هلته د اوبو ډم و، هغو ته ورغی او په هغه کې غسل وکوئ. او بیا راغی د اتحیات په شکل کېنستی، یا رسول الله علمني الایمانه، ما ته ایمان راوښیه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلمه شهادت ورته وویله او د ایمان راوړه. حضرت پیغمبر علیه السلام پوښتنه ځینې کوي، ثمامه ما تا ولې مخکې ایمان راوړ؟ که موږ ستا د مرګ فیصله کړې وای او ته م قتل کړی وای. دی ورته یا رسول الله مخکې مې ځکه ایمان راوړ چې خلک به وایي چې ده له ډاره ایمان راوړ، او زه خو یو سردار د قوم یم. او بیا دې اوس څنګه ایمان راوړ؟ دی ورته قسم ده که مې تر ننه پورې د انسان داسې اخلاق لیدلي لکه ستا اخلاق. ما ستا صحابه قتل کړي دي، زه په جنګ نیول سوی یم، زه رالم او تا زه مفت خوسی کړم، نه دې پیسې واخیستې نه دې قتل کړم. نو ما ویل چې دی پیغمبر نسي، په دنیا کې بل پیغمبر بیا نسته، ستا اخلاقو زه په ایمان راوستم، ځکه مې ایمان راوړ. بیا ورته یا رسول الله ما ته په ټولو ښارو کې مدینه منوره مبغوزه وه، خو نن تر ټولو ښارو مدینه راته محبوبه ده. ما ته په ټولو دینو کې ستا دین مبغوز و، نن ستا دین راته محبوب ده. ما ته په ټولو انسانانو کې ته مبغوز وې، نن تر ټولو انسانانو ته